بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې موږ د چارسدي په بس سټینډ چې کوم دی په دې کې ولاړ یو او دا چې کوم دی نو دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک چې کوم دی د هغې په وساطت سره په دې کروڑو روپۍ لګېدلي دي او دا دې وخت کې دغسې شړه پرته ده، دا خرابه شوه، دې مرافت هم خراب شو. زموږ لحاظه حکومت ته دا ویو چې دې دپاره پکار دا چې کوم دا څه مقصد دپاره جوړه شوې چې هغه مقصد نن دی کې بحال و، ځکه د دې نه اډې پکې نشته. دا وګوره تاسو دې ته خو ټوله شړه داسې پرته ده، نو موږ دا ویو چې په دې کروڑونه اربونه روپۍ لګېدلي دي، لحاظه دا بحالول پکار دي. د دې نه به ټیمې ته آمدن هم ځي، د هغې به ریونیو هم جنریټ کېږي، هغې ته به پیدا هم ځي او عوامو ته هم پیدا وي، ځکه چې په مین چوک کې اډې دي نو هلته ډېر زیات رش وي. د حکومت پالیسۍ مطابق دا اډه د شهر نه بار ده او دلته د دې په وجه باندې چې په ښار کې دننه به رش هم ډېر خلکو ته تکلیف هم وي، اسپتال هم وي، مریضانو ته هم تکلیف وي. نو لحاظه موږ حکومت ته ویو چې دا د څه مقصد دپاره جوړه شوې ده چې هغه مقصد دپاره بحال شي. دا وګوره دې ته دا د دې دا حال دی، دا د زمونږ د ټیمې او زمونږ د منتخب نمایندګانو رایحې ده. دا دوکانونه وګوره څومره په لین باندې په دې څومره اخراجات راغلي، دا څومره په دغه جوړ شوي دي، خو دا همدغسې خالي پراته دي، د څه فایدې دپاره رانغلل. دا وګوره پکار ده چې دا اوس دې وخت کې دا فنکشن و، خلکو دا په دې کې مطلب روزګار روان کړی او دې وګوره دغه ته دا څومره خراب شوي دي. نو موږ دا ویو چې دا د قوم پیسې دي، دا د قوم ټکسز دي، د قوم دغه دي او نن په دا حالت دی. نو موږ دغه ته ویو زموږ چې څومره منتخب نمایندګان دي هغې ته ویو چې راپاسې او د چارسدي چې کوم مسایل دي، کوم خبرې دغه دي، دا ټول حل کوي. که نه د دې خلاف جماعت اسلامي انشاءالله موږ به احتجاجونه هم کوو، موږ به اویرنس هم پیدا کوو. دا وګوره د دې دا حال دی، نن د دې دغه باندې په دې باندې کروڑونو لکونو روپۍ لګېدلي دي، خو نن زموږ د نااهلۍ د وجې نه دا کروڑونو روپۍ چې کوم دي دا ضایع شو.